پای نستا بی وفا د ژوندون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیر احمد افغان سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د سروز او د موسیقي اوریدل څومره ګناه لري؟ اوس خو موسیقي اوریدل ځینې خلک د روح غذا بولي. شیر احمد ورور، د موسیقي حرمت د الله رب العزت په کلام باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو باندې ثابت دی. خلاصة الفتاوا په 4م جلد کې په 345 صفحه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کوي. هغه لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ملاهي اوریدل دا معصیت ده، ګناه ده، او که څوک د سروز او د موسیقي په مجلس کې ګډون کوي دا فسق دی. یعنی څوک چې د سروز او د موسیقي په مجلس کې ناست دي ایوري هم ګناهګار دي هم فاسق دي. او وروسته بیا لیکي چې والتلذذ بها من الکفر هذا على وجه التهدید. او که څوک په موسیقي باندې خوند اخلي دا کفر دی، او دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې تهدیدن یې کړې ده. همدارنګه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 6م جلد کې په 349 صفحه کې همدغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث را نقلی چې د موسیقي اوریدل معصیت او ګناه ده، او په هغه مجلس کې ناسته فسق دی، او په ده باندې خوند اخیستل کفر دی. حسکفي لیکي کفر ای بالنعمه فالواجب کل الواجب ان یجتنب کلا یسمع. نو په مسلمان باندې هر اړخیزه واجب دا دی چې هغه د موسیقي او د سروز په مجلس کې ګډون ونه کړي تر څو یې وانه وړي. خو په تاسف سره باید موږ ووایو چې کله په موږ باندې غم، مصیبت او درد راشي بیا د الله رضا غواړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښي غواړو. اما چې کله زموږ د خوشحالي وخت وي هلته بیا د الله رضا زموږ په پام کې نه وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه او رضا زموږ په خیال کې نه وي. بس د شیطان خوشحالول بیا زموږ هدف وي. ما تاسو ته په تېره خپرونه کې وویلې چې یو ځوان ته یې په یو کور کې کوژده کړې وه. کوم کورونه چې د دې کور په ګاونډ او په چم کې ول د دوی د ډولو سرنانه په تکلیف او په زحمت ول. څو ورځې وروسته چې په هغه کور کې مړی وشي نو بیا به چې ورتلی بس د الله رضا، د الله خوښ، داسې یو کار وکړو چې الله را ناراضه نشي، داسې یو کار وکړو چې الله خفه نشي، داسې یو کار وکړو چې رسول الله خفه نشي. مړي ته تکلیف ونه رسېږو بدبخته. دا څو ورځې مخکې دې ولې د الله رضا نه لټوله، ولې دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه نه لټوله. الله دې زموږ د مسلمانانو په حال باندې رحم. دا نن چې په بدبختیو کې ښکیل یو، په هرې کورنۍ کې د غم ټغر خور دی. د کفارو او د بېدینو لاسونه زموږ په وینو باندې سره دي. دا ټول زموږ د خپله اعمالو نتیجه ده چې موږ برابر نه یو. که موږ د الله رب العزت د حکمونو مطابق ژوند تیر کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق ژوند تیر کړو، پوره اسلام کې داخل شو، د دې فتنو نه به الله رب العزت موږ خلاص کړي. زه د هغه ملا او امام په حال باندې تأسف کوم چې د داسې فاسق او بدبخته نکاح تړلو ته ورځي چې هغه ټوله شپه
سروز غږولی، موسیقي یې ګډولې، هلته نڅا و رقص و. بیا همدغه ملا رواني د همداسې فاسق نکاح تړي. د الله نه وویرېږه. که هغه خپل واده د شریعت مطابقه ترسره کړ، دا ستا واجبه او ستا مسؤلیت ده چې ته به ورځې نکاح به یې ورته تړې، په جنازه کې به یې ګډون کوې. خو که هغه د خپل د واده په شپه یا د واده په ورځ داسې ډولو سرنا او نڅا شروع کړي وي چې په جومات کې ته ترېنه په تکلیف یې، په کورنۍ کې ترې مریضان او سپینګیري خویندې او میندې ترېنه په تکلیف وي، نو ستا لپاره شرم ده چې د داسې فاسق نکاح ته ورځې، نکاح یې ورته تړي یا په جنازه کې ورته ګډون کوي. علما زموږ سر و سترګې دي. زما هدف د چا سپکاوی نه دی، زما هدف چاته توهین نه دی. هغه کسان یادوم چې د عالم سپینې جامې لپاره داغ ګرځي. هغه 500 روپۍ چې په نکاح کې په پاکټ کې ورکوي، بیادبي معذرت غواړم، ښځې ګډې کړي وي، کې نڅا کړي وي، کې موسیقي کړي، دا یې نکاح ورته تړي. او کیدای شي د همداسې شیطانانو او د همداسې منافقینو لپاره د روح غذا وي، شیطاني روح لپاره به یې غذا، اما مسلمان لپاره د روح غذا چې د هغه قرآن دی، هغه دینی لارښوونې دي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات دي. جهالت تورې وژونه، هاشمي جانانه ګران په الله ګران